الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن بطش ربك لشديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله هو الغفور الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما د دین اسلام عزتمندو مشرانو یقینا ستاسو وړاندې ما د الله جل شانه د عظیم کتاب د قرآن مجید ستلاوت او صحیحه د هغې تلاوت وکړو الله دې وکړي صحیح وینا صحیح اوریدل الله جل شانه دې په خپل رحم سره د توفیق عمل راکړي زما عزتمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا کوم عذاب راغلی دی او ټوله دنیا په دې عذاب کې گرفتار ده نو آیا د دې عذاب نه به موږ تاسو او تمام مسلمانان څنګه بچ کیږي او عذاب د څه وجې نه راځي د هغې باره کې مختصر بیان کوم الله رب العالمین دی صحیح وینا صحیح اوریدل الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زما عزتمندو حدیث مبارکه مفهوم دی کدا ټول دنیا
او په دې ټوله دنیا کې څومره خلق دی دا ټول دیندار شي او په دې کې یو بی دینم نه نو به هم د دنیا نظام الله نه چلی او کدا ټول پټوله دنیا او دا ټول خلق بی دین شي یو دیندار پکې نه نو به هم د دنیا نظام الله نه چلی دا دنیا دا سب دینداري سب بی دیني دا د امتحان ځای دی خو چې کله په مخ ته ځمکه باندې د دین په مقابله کې بی دیني سیوا شي نو به د الله عذابونه راځي او د الله عذاب دا نه دی چې الله پاک د خپل شان مطابق ځمکې ته راکوشي او د سړي دا یو کس نیسو دا هغه سټ په توره باندې وایي بلکې دا کم څه چې دي دا عذاب دی که لازمي دا نه دی چې الله په خپله د خپل شان مطابق ځمکې ته راشي بلکې دا عذاب دی دا د عذاب نمونې دي بعضې خلک وایي د دې بیمارۍ سره مقابله وکړي د دې معنی دا شو چې دا کوم عذاب راغلی د دې عذاب مقابله وکړي نو د عذاب مقابله کول کدا کېدی نو قوم عود او قوم ثمود به کلی وی چې هغه خلکو چې کله خپل مس کې جګړه بشوه نو د یو بل پسې به کجوري د یخ نه راوباسلې او چې کله به الله عذاب راوستو نو الله رب العالمین څه فرمایي کأنهم اعجاز نخل خاویه چې کله به الله پاک طوفان او سیلې راوستل نو به په دې ځمکه باندې داسې پراته لکه د کجورو تنو ته ګوره د الله عذاب ته ټینګېدل دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی څنګه چې د رب العالمین ذات په تمام دنیا کې د الله ذات عظیم ذات دی دغه شان د الله عذاب هم عظیم عذاب دی زما عزتمندو دو پیغمبرانو تذکرہ کو یو پیغمبر دی نوح علیہ السلام بل پیغمبر دی یونس علیہ السلام د نوح علیہ السلام قوم را ولګید او د هغې امت والا را ولګېدل د عذاب پسې خندا شروع کړل نو الله په عذاب راوست او دویم د یونس علیہ السلام امت هغه د عذاب نه پناه وغوښتل الله ته توبه وباسل نو راتلونکي عذاب په الله ختم کړ په دې دوه مبارکي مختصر تذکرہ عزتمندو نوح علیہ السلام ټول دنیا پیژني چې دیتا ادمي ثاني ویلې کېږي او د تبلیغ په میدان باندې او د دعوت په میدان باندې یو ډېر لوی داعی او پیغمبر پاتې شوی دی چې هغه خپل قوم ته 9.5 کاله د الله د دین د الله د وحده لا شریک خبره کړې ده او خلکو ته وی دا کوم بوتان چې تاسو جوړ کړي ودن ولا سواعا ولا یغوث ويعوق ونصر دا دې د بوتانو نومونه خو دي د دوی عبادت مه کوئ تاسو خطا باندې یې تاسو گمراهۍ باندې یې یو د الله ذات راشي یو الله تراشي په خپل لاسم جوړوي او به عبادت هم کوي په خپل لاس باندې جوړوي او به عبادت هم کوي نه بلکې الله رب العالمین د دنیا نظام د الله پیدا کړی د عبادت لایق صرف او صرف دا د الله ذات دی د الله نه ما سیوا بچا تخکته کیږو نه د الله نه ما سیوا بچا ته سجده نه لګو
دا الله نه ما سوا به د بل چا نه سوال نه کوو، دا الله نه ما سوا د بل چا عبادت به نه کوو. که سوال کوو د الله نه به کوو، عبادت کوو الله ته به کوو، رکوع چې ته به الله ته لګوو. هر مصیبت چې راشي د هغې مصیبت مدد به د الله نه غواړو. دا د پیغمبرانو محنت و. نوح علیہ السلام قرآن فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اللہ فرمائی ما تاسو ته نوح علیہ السلام درولې او نوح علیہ السلام خپل قوم ته کومه خبره وکړل؟ فقال يا قوم اعبدوا الله. اے قوم د الله عبادت کوئ. الله پیدا کړي، زندگی الله درکړې ده، د الله نه ما سوا د بل چا بل کس معبود مه جوړوئ. تاسو د الله نه نه رهګئ. قوم متسوي قال الملأ من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قوم متسوي قوم سرداران العياذ بالله ومنجينو چې تبي وقوفي. نو عليه السلام دوی إنا لنراك مونږ تعالی را چې تبي وقوفي، مونږ ګمان کوو چې ته د دروغجنو نه یې. هغه جواب څه ورکوي؟ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. اے خلکو ما خو تاسو ته تبلیغ راوړی دی، اے خلکو ما خو تاسو ته دعوت راغلی وړی. زه خو د الله رسول یم، زه خو تاسو ته نصیحت کوم، لیکن تاسو کم خلک یې؟ انهم كانوا قوما عمين. تاسو لون قوم یې، تاسو وړاندې یې. دیو جبان یو حدیث مبارک راځي د قیامت په ورځ باندې، د قیامت په ورځ باندې الله تبارک وتعالی با د نوح علیہ السلام با اللہ تبوس کی. اے نوحا تا خپل قوم ته دعوت ورکړو کنو؟ دی وای الله ما خپل قوم ته دعوت ورکړی دی، د قوم نو دغه د امت نه به تپوس وشي. الله به ورته وایي تاسو نوح علیہ السلام دعوت درکړو کنو؟ دا بیوقوفه قوم به وایي لکه څنګه چې په دنیا کې دا خبره کول، دا خبره به په آخرت کې هم کوي چې الله دا دروغ وایي. نو الله نو خو پټ پناه نشته. ان الله على كل شيء قدير. الله قدرت والا ذات دی، دا الله نه پټ پناه دی. الله خو هغه ذات دی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. الله هغه ذات دی ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله هغه ذات دی چې د الله نه په ځمکه او اسمان کې یو څیز هم د الله نشي پټېدی. لیکن کله چې خبره مخې ته شي نو دلیل به هم پیش کړي، دلیل سره خبره مضبوطه وي. الله رب العالمین به نوح علیہ السلام ته وایي اے نوحه ستا دا قوم او ستا دا امت کومه خبره کوي؟ تا سره څه دلیل دی؟ دی وایي ما سره دلیل دی جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم. الله اکبر. زما سره دلیل دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او د قرآن دا آیات وګوره وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
वयकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा। द कुरान दा आयात वगोरा अल्लाह फरमाए मा दा उम्मत गर्जवले दे वसतन, बाजी मुफस्सिरीन माना के बेहतरीन उम्मत भी गर्जवले। वली बेहतरीन उम्मत थे दा पनूर उम्मतों बांधी गवाही की, दा पनूर उम्मतों बांधी गवाही की। नूर उम्मतों ने बेली दिल नहीं को गवाही बकई और गवाही बदचा द बरकत गई द मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द चा द बरकत गई द कुरान द बरकत गई। नुवाए रिश्तिया वाए द नूह अलैहिस्सलाम वाक़या कुरान किस्ता का निश्ता मौजूद था। द इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाक़या कुरान किस्ता का ना मौजूद था। द मूसा अलैहिस्सलाम वाक़या कुरान किस्ता का ना मौजूद था। द शुएब अलैहिस्सलाम वाक़या कुरान किस्ता का ना मौजूद था। अठोल वाक़यात इबरत तपारा अल्लाह पाक मौता तो कुरान की जिक्र की। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, चाकी चा अक़ल पदी बानी नजर उसारी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहमीन से वकाल दावत मेहनत पको बाज़ खल्क को ईमान लाओ, बाज़ खल्क को खबर न मानो गलत गुस्ताखी द अज़ाबुन पूरी खंदागाने शोरों ले गलत खबर शोरों ले जमा द खबर असल मकसद दादे दा कम अज़ाब रगले दे अज़ाब पूरी बखान दूना जमा दे खबर मकसद दादे खंदागाने शोरों ले नो अल्लाह व तसव्वी व औहा इला नूह, अल्लाह रब्बुल आलमीन नूह अलैहिस्सलाम का हुक्म वही व तवक्कुल यसनउल फुल्क किश्ते जोड़ कर दाखलक पे चिकला नूह अलैहिस्सलाम बांधे तलो दे लरगे रागिस्तु किश्ते जोड़ावाला नु सखीर मर कुल्लमा मर अलैहि मलअ मिन कौमिही सखीरू मिन चिकला पल्लारा बांधे तला और नूह अलैहिस्सलाम ते वक्त जिदा को किश्ते जोड़नो खंदागाने बे शुरू ले मजाक और टोके बे शुरू ले नमाय दपुंदु अल्लाह अज़ाब रा आगे तो लेकी तो तूफान नूह दास अज़ाब अल्लाह रा वस्तो दास अज़ाब वहिय तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल दासी चपे पे वेले कदा घर शांति द घर शांति चपे राले नूह अलैहिस्सलाम बचे दे नूह अलैहिस्सलाम तो बचिया राजा किश्ते के मुंह सरा किया ना आगे वे ना इला जबल जब अगर सब तवखे जब वात चपा सके अगर सब तवखे जब नूह अलैहिस्सलाम तो इला आसिम अल यौम ए जमा बचिया नन रज़ी बच के दिल निश्ता वही चिकल दा अज़ाब रागे अवल नहीं चपा चिकल ने दा सब तवर सेदा अल्लाह रब्बुल आलमीन तबाह व बर्बाद नो दगे कौम दगे अज़ाब पसे मस्खरे शो रोक ले खंदागाने शो रोक ले अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबू बाने अज़ाब रागे दा अल्लाह दा अज़ाब परी बखंदागानी न को दा अल्लाह दा अज़ाब न पा पनाह वाड़ू दा अल्लाह दा अज़ाब न दा बच के दो दा पारा ब तोबा बासू वरदा से अज़ाब न मुंग बानी मरा रवानी अल्लाह जी कमे पेशे माफ नो दगे कौम दगे अज़ाब पूरे टोक शो रोक ले नो अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबू बाने अज़ाब रागे और द्वेम खलक यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्वेम पैगंबर दागा कौम हम ना फरमानी शो रोक लगा दागा कौम हम ना खपल पैगंबर खबर न मनला अल्लाह रब्बुल आलमीन व हुक्म को खपल अला कब्रेदा औजा दिया अला कब्रे को रवान शो कौम तपतो बोले कि यूनुस अलैहिस्सलाम आगवते दे कौम सर फिक्र पैदा शो जिदा खुदा अल्लाह पैगंबर जिदा लाड़ो नु मालूमी की दा चवदा अल्लाह अज़ाब राजी टोल कौम राजम शो अल्लाह ते तोबो बस अल्लाह ते तोबो बस अल्लाह जल्ल शानुहु जिदा कम अज़ाब फैसला कलिवा ददग कौम द तोबे द वजन अल्लाह पाक अज़ाब खत्म यो कौम टोके कवली अल्लाह पे अज़ाब रासो बल कौम मांदे अज़ाब रातुन के अज़ाब द तोबे द वजन अल्लाह खत्म को नो दा जमंगो तो द पारे इबरत दा जमंगो तो द पारा इबरत ते ये वो जब जबायद बंदो जे कला पा उम्मत के फहाशी उरियानी बदजबानी बदकिरदारी या अल्लाह ना फरमानी
د رسول الله د دین نه بغاوت، د قرآن نه بغاوت، دا چې کله په مخ ته ځمکه باندې شروع شي نو بیا رب العالمین عذابونه راوړي، بیا الله عذاب راوړي. او موږ او تاسو الله دې کمې پیسې معاف کړي. موږ چې کله باران نه جو عجیبه غوندې خبره مې زده کړې ده، یاره دا د دې خلکو د وجې ځان نه یادوه. هر سړی بس په خلکو نظر دی، خلک ګناهونه کوي ځکه عذاب راځي. څوک دا نه و چې یاره زما د ګناه د وجې زه ګناهګار یم. یو قسم الله ته خپل ځان نه مخې ته کوي، بس یاره دې خلکو ګناهونه شروع کړي دي، خلکو دا کار شروع کړي، خلکو دا کېدای شي ستا د ګناه د وجې نه دا عذاب راغلی. اول خپل ځان الله ته مخې ته کا، اول د خپل ځان نه شروع وکړه. خدایا دا کم عذاب چې راغلی نن په امت باندې دا زما د وجې نه دی، خدای دا زما ګناه ده. یو سړی و هغه وربشي به چېرته کرلې وې، وربشي مولي صاحب چې کله سلام وګرځوو، مولي صاحب د باران لپاره دعا وکړه، هغه غریب ته د خپل وربشو فکر ورسوه. مولي صاحب دعا وکړه. یو ورځ یو سړی د جومات ته دننه کېږي، نو باران شوی دی، دا خپې وخوړې دننه په دې جومات کې راولېدو، په دې ملا باندې ولګېدو. دې کم کس چې د باران لپاره به روزانه دعاګانې کولې، دې کس ورته مې خوږ شوې، وایي زما د خدای ملا ماته کړه چې ستا وربشې په دې وکړي. زما عزتمندو هر انسان په خپل فکر کې پروت دی، د امت فکر نشته. زما عزتمندو چې نن انسان خپل فایده پیژني، دا زما فایده ده، دا زما نقصان دی. یو انسان اول زما به تاسو دا فکر نشته چې زما د ګناه د وجې نه دا عذاب راغلی دی. زما عزتمندو الله طرف ته توجه کول غواړي، الله راضي کول غواړي. الله خفه دی، الله ناراضه دی. څنګه چې مولانا بلدیګر صاحب نور الله مرقده هغه به دا خبره کول، وایي زه چې ګورم د اسمان د سترګې راته ښه په نظر نه راځي، د اسمان سترګې په ښه په نظر نه راځي. د نن نه سبا ته عذاب خطرناک دی. ولې دا پېټرول چې نو دا د الله عذاب نه شو، خلک په دې قطار او بیمارانو تکلیف دا عذاب نه و. اوس چې دا کوم عذاب راغلی مسلمان د مسلمان نه لرې شوی، دا عذاب نه دی. زما عزتمندو فکر نشته، ما سره فکر نشته، تاسو سره فکر نشته. اخر د دې به څه نتیجه راوځي؟ خلک د دنیا نه روان دی، د دې به څه نتیجه راوځي؟ خو نه ده راغلی چې کله راغله بیا به راته پته ولګي چې په خپل سړی وایي دا سړی ړوند دی، اوه وایي دا ړوند دی، خو د دې سره د ړوند قدر نشته. خو چې کله په خپل ړوند شو پته به ورته ولګي، اوهو پلانکې سړی مړ شو، دومره قدر ورسره نشته. خو چې کله په خپله مړ شو پته به ورته ولګي. زما عزتمندو راځئ چې الله ته استغفار واسو، الله راضي کو، الله خوشحاله کو. نن زما عزتمندو زموږ مجلسونو کې څومره غلطې خبرې کېږي، یو مجلس کې یو محفل کې څومره غلطې خبرې کېږي. نن ډېر کم مجلسونه چې پای کې د دین تذکیرې کېږي، ډېر کم مجلسونه دي چې پای کې د قرآن او د سنت بحث کېږي. ډېر مجلسونه زما عزتمندو د الله په نافرمانۍ کې لګي، خنداګانې به کوم شروع دي. څوک د مشرانو پسې خبرې کوي، څوک د علماو پسې خبرې کوي، څوک د دیندار خلکو پسې خبرې کوي. په خندام شي شرمېږم نه، دا کې څه شرم نشته. خاندې توبه وباسه الله ته. نن د حرمینو شریفینو دروازې بندې دي، نن جماعتونو کې خلک نشته، نن مدارس بند دي. دا ولې عزتمندو فکر نشته؟ هیڅ فکر نشته، هیڅ درد نشته، الله ته جړا نشته، الله ته زاری نشته. الله خفه دی. د نن نه سبا ته ورځ خطرناک، د سبا نه بله ورځ خطرناک، د بله نه بله ورځ خطرناک. عزتمندو د دې عذاب نه د بچاو دپاره رجوع الی الله، الله ته رجوع. ګنې دا داسې بیماري ده، ټیک د احتیاط په خپل ځای باندې دی، خو چې مونږ واورېدل څوک چې څومره احتیاط کوي هغو ته ولګېده. د الله نه خو بچ کېدی نه شي. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. چې الله یې در باندې راولي که نه، که په مضبوطه قلعه کې ناست هم نشي پټېدی، الله نه به چېرته پټېږي.
احتیاط په خپل ځای باندې دی لیکن الله طرف ته رجوع دې نه دي بې احتیاطه زندگی تر بېشک احتیاط کوه احتیاط خو د وس نه دی چې دا بیماری راغلی جو احتیاط کوه احتیاط خو چې د دنیا نظام الله پیدا کړی هغه احتیاط کوه خودکشي حرامه ده کنه شریعت وایي خودکشي به نه کوي نو احتیاط دی که نه دی شریعت وایي چې روټۍ ته کینې لاس پینځي چې روټۍ دې وخوړل لاس پینځي احتیاط دی که نه شریعت تا ته وایي په ګس سیټ باندې مه سمنه درته زړه دی په ښی سیټ سمنه احتیاط دی که نه شریعت خو د وس احتیاط نه کوي شریعت خو چې د دنیا نظام الله پیدا کړی الله وایي بې احتیاطي مه کوه احتیاط سره زندگی کوه چا چې مسلمان بنده په قتل خطا سره په خطایي سره هغه قتل کو د هغې دپاره هم شریعت سزا مقرره کړې ده شریعت د وخت احتیاط باندې تعلیم کوي علما یې درته احتیاط یوازې نه دی احتیاط سره سره الله ته رجوع ده په الله یقین ساتل دي په الله پروسه ساتل دي الله دا عذاب تا راوستی دی الله دا عذاب به ته ختمې خو د عذاب پورې به خنداګانې نه کوو د الله د عذاب پورې به خاندو نه چې راځه د الله د عذاب پورې خاند او یو کس دا چلو شو بل کس سار راګایو بل کس ټوپونه واله نه دا شیزونه به نه کوي رجوع الی الله الله طرف ته رجوع وکړه استغفار وایه کثرت سره 2 رکعات نفل وکړه د شپې الله ته راپاڅېدل دي الله ته جړا کول دي د خپل ګناهونو معافي د الله نه غوښتل دي ان شاء الله الله ته څه ګرانه ده الله خو کن فیکون ذات دی کن فیکون ذات الله ذات دی قسم دی چې الله دا عذاب ختم کو که د ټوله دنیا را جمع شي او څه قسم د مسلمان د هلاکت لپاره اسباب استعمال کی و چې الله نه غوښتلی قسم دی تکلیف نشي ورکولی دیو وجه باندې زما د ټولو بیان اصل مقصد دا دی مونږ تاسو اعمالو طرف ته توجه هر سهار کې چې کوم دی نو د 3 سورتونو تلاوت کوو سوره اخلاص سوره فلق سوره ناس او دغه شان چې کوم دی روزانه سل کړه ته کوشش کو استغفار وایو روزانه درود شریف پابندۍ سره وایو او خپل ګناهونه الله ته مخې ته کو او الله نه د خپل ګناهونو توبه وباسو او مزید د ګناه د نه کولو عزم وکړو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله کریم ذات دی فیصلې د کرم دی الله رحیم ذات دی فیصلې د رحم دی الله قدرت والا ذات دی فیصلې د رحم دی او چې موږ تاسو الله طرف ته رجوع وکړو الله تبارک وتعالى دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي اقول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي خدای ګناهونه معاف کړي الله د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي الله دا کوم امتحان چې راغلی کوم عذاب راغلی الله دا عذاب ختم کړي الله د امن هواګانې راولي خدای څونه بیماران دي ټول صحت ورکړي مسافر ډېر په تکلیف کې دي ډېر مسافر په تکلیف کې دي او څوک سعودي عرب کې دي څوک دوبۍ کې دي غریبان تکلیف کې دي دا خو دپاره خصوصي دعا وکړئ خدای دې مسافرو دا تکلیف ختم کړي او په دې مسافرۍ کې دا معمولي بیماري پوره ډېره ګرانه بیماري ده سړی په کور کې که بیماري پلار ته به وګوري صحت به ورته میلاو شي مور ته به وګوري بچو ته به وګوري بیبي ته به وګوري ګاونډي ته به وګوري سړی په سفر کې دی نه پلار شته نه مور شته نه بیبي شته نه بچي شته لږه بیماري هم سیوا کېږي تکلیف د وجې نه الله دې مسافرو ته اساني وکړي خدای دې مسافرو چې کم حاجتونه دي شریع الله دا پوره کړي او په خیر او عافیت سره الله خپل کور ته چې کوم کسان کور ته راځي کور ته راولي کم کور ته نه راځي الله ورته صحت کامله عاجله مستمره ورکړي حلالا طیبا مال ورکړي خدای د رحم او د کرم معامله وکړي اخر وخت دا پاک او عظیم کلمه نصیب کړي لا اله الا